بسم الله الرحمن الرحيم. وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي من حيث أنه يوصل إلى مطلوب تصوري فيسمى معرفا أو تصديقي فيسمى حجة. مليسيا منويلي مقدمة كبا ماتين دري أشياء ذكر كي يو بيان حاجة إلى المنطق اپرون تیر شویو او منگا تی دری مقدمی رئیستلی بی تقسیم د علم کړو تصدیق او تصور تا یو بیویلیو بعضی په تصورات او تصدیقاتو کی اغا نظری بعضی بکی بدیهی سره نظری معلومی کی دوا کله کله بدغه معلومولو کی چکم نظر او فکر ته چلی دی کی غلطی واقع کیږي درې نو د غلطی د بچاو د بار دی یو قانون ضرورت دی چې هغه ته ویل کیږي منطق. نو بیان حاجت الی المنطق وشو ور سره ضمنن تعریف د منطق هم وشو چې منطق دا علم دی چې خطا فی الفکر نه خلق بچ کی. نو مقدمه کې دوا اشیاء بیان شو. دریم شه د مقدمه موضوع د علم دا نو هغه ته بیانې تاسو ګورئ. مولوی صاحب ماتن نفس موضوع د منطق بیان کړی دا. د منطق موضوع څه ده؟ معلومات تصوریه، معلومات تصدیقیه، خو مطلقا نه صرف معلومات تصوری نه باس نه کوي. منطق صرف د معلومات تصدیقیه و نه باس نه کوي بلکې هغه معلومات تصوریه، معلومات تصدیقیه چې هغه مجهول تصوری او مجهول تصدیقی ته سړی رسوي. کم معلومات تصوریه چې مجهول تصوریه ته موصل وي سړی رسوي دقه نه باس کوي، دقه د منطق موضوع ده. او کم معلومات تصدیقیه چې مجهول تصدیقی ته سړی رسوي دقه د علم منطق موضوع ده. اجي څه پوه شولې به نو څه وایو موضوع د منطق څه ده؟ معلومات تصوریه، معلومات تصدیقیه، لكن لا مطلقا مرقات کوي، مطلقا نه بل من حيث انه موصل، بلکې دې حیثیت د چې دا به موصل وي سړی به رسوي چاته؟ مجهول تصوری او مجهول تصدیقی ته. لہذا کم معلومات تصوری چې او مجهول تصوری ته رسول نه کول دغه نه باس نه کوي. کم معلومات تصدیقیه چې مجهول تصدیقیه او ته رسول نه کول دغه نه به هم بحث نه کوي. پوه شولې پی او تو ګورینته آسان سبق دی. وموضوعه موضوع علم منطق چې المعلوم التصوري یو والتصديقي دوا من حيث انه د دې حیثیتنا يوصل الى مطلوب چې دا بسړی رسي مطلوب ته، کم مطلوب او مقصود ته تصوري چغه مطلوب تصوري وي دې ته به معلوم تصوري رسي. او دې بل ټکي پکې ماتین وای ان شاء الله شارح به خوازات سره وای د معلومات تصوریه او معرف لیکي فيسمى معرفا. همدغه چن او تصدیقی معلومات تصدیقیه بدی مجهول تصدیقی ترسي او دغه معلومات او تصدیقی مجهول تصدیقی ته بدرسي فيسمى حجه. په دغه وخت کې معلومات تصدیقیه او ته حجت ویل کیږي. دا به ان شاء الله به راځي رااله وسره شرح له قوله وموضوعه تاسو اکبر وری مرسي زمنګ شارح شه دي د مطلق د منطق د موضوع د بیان اولونه مخکې د مطلق موضوع بیان کړی دی. شارح خو ډایرک د منطق موضوع بیان کړی و. ماتن مطلق موضوع الټه شوی. ماتن چې دا هغه د منطق موضوع بیان کړی و. شارح اول مطلق موضوع بیانوي. که څوک به سوال وکړي چې دا سوال کې نه جواب کوي چې موضوع د منطق مقیده ده او مطلق موضوع هغه مطلق ده. نو او مقید پیجندل هله صحیح کیږي چې کله سره مطلق و پیجني. ځکه مطلق د مقید جزوي ته چې کل پیجني کنه ناول با اجزا پیجني. ناول مطلق موضوع پیجنه به بتا د منطق موضوع پیجني ونه رسیدلې به. بهرحال
موضوع د منطق مقیده ده او د مقید پیجندل چی دا موقوف په چا باندې د مطلق په پیجندلو باندې ځکه د مطلق موضوع تعریف کوي خجی به که څوک اعتراض وکي چې شارح خو یو بل کارم کړی دی د خیره بیانوي عوارض ذاتیه او باسي کړی دی دا ولی کوي ډایرکټ به منطق موضوع شروع کړی وای کنه وای دا عوارض ذاتیه ده د مطلق موضوع اجزا دي د مطلق موضوع اجزا او مطلق موضوع پیجندل دا د منطق د موضوع د لپاره موقوف علیه و نو دا غي اجزا هم څه دي موقوف علیه دي دا څنګه چې د مطلق موضوع اجزا عوارض ذاتیه مونږ نه پیژنو او مطلق موضوع رانه مجهوله پاتې شي ځکه جهل د اجزا چی کنه یسلزم جهالت الكل د اجزا او جهالت کله کله سره د کل اجزا جهالت تر رسي دا څنګه چې کل مجهول پاتې شي برحال راشي مولوی صاحب مطلق موضوع ته مطلق موضوع تعریف څه دی نه موضوع په لغت کې اخودل شوی ته ویل کیږي او په اصطلاح کې ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه دا څه اکبر وګورئ مطلق موضوع تعریف ما د هغه شی دی هر هغه شی ته موضوع ویل کیږي يبحث فيه چې پاغي کې باس کیږي د چا نه باس کی چې په علم کې باس کیږي په علم کې باس کیږي د هغه د عوارض ذاتیه ونه لنډه دا د چا د عوارض ذاتیه ونه چې په علم کې بحث کیږي دقه ته موضوع ویل کیږي د چا لکه مثال په تور باندې معلومات تصوریه او معلومات تصدیقیه دي د دې د عوارض ذاتیه او نباس کیږي په منطق کې نو دغه معلومات تصوریه او تصدیقیه کلمه او کلام من ویل د چا د عوارض ذاتیه او چې په علم کې باس کیږي دغه چا چې دی دا موضوع وي نه کلمه او کلام د عوارض ذاتیه او په نحو کې باس کیږي دغه کلمه او کلام موضوع ده بدن انسان د عوارض ذاتیه او نباس کیږي په علم طب کې نو علم طب د لپاره موضوع بدن انسان شو بس لنډه دا د چا د عوارض ذاتیه او چې په کوم علم کې بحث کیږي دغه چا چی دا د علم د لپاره موضوع وي ابه بتا سو کې چې توضیح ویلي پوره کسی به کې کړی دی کې موضوع العلم وی موضوع یو خدا خبر وشوله زیدا بو عبارت مو شروع کو موضوع د علم چې د ما هغه دی یبحث به چې باس کی باغ کی چا موضوع د علم چې نامه د هغه شی دی یبحث فيه چې بحث کیږي په علم کې ان عوارض ذاتیه دغه چا د عوارض ذاتیهونه والعرض الذاتی لک ببر ګورې مولوی صاحب دی قوله کې دوا پکارو چې ما شروع کې ویلې دوا مقصودی خبرې دی یو د مطلق موضوع خبره وا یو د عوارض بیان کین او عوارض موږ مرقات کې ویلي خو ته متوجه شي عوارض چې دي کنه جسه ابدا د عارض جمع ده عرض چاته ویلې کیږي عرض هغه چاته ویلې کیږي چې په بل چا باندې حملېږي په بل چا باندې حملېږي خداغي د داغي ذات نوي یا جز نوي عرض چاته ویلې کیږي مخکې دبره لبه راشي ان شاء الله عرض هغه چاته ویلې کیږي چې په بل چا باندې حملېږي ما يعرض معنا ما يحمل ځکه دا حملېږي خو نه داغي ذات ویونی جزوی یو خارجي شی یو په حملېږي لکه زید عالم د عالمون په زید باندې حمل شو نو عالمون د زید ذات دی او نه د زید د ذات یو جز دی زید خو دوه اجزا دي حیوان درې اجزا دي حیوان ناطق او معاد تشخص دغه خو علم نشته خبره ونه رسیدل به د عوارض چې په دوه قسمه دي توجه وکوي یو عوارض ذاتیه ویل کیږي یو عوارض غریبه ویل کیږي نو موضوع چې کنه صرف عوارض ذاتیه وي راځي ول تفصیل لا د عوارض ذاتیه هم بدرې قسم دي عوارض غریبه هم بدرې قسم دي عوارض د عارض جمع عارض یا د عارض جمع عارض صحیح دی عارض هغه چاته ویل کیږي چې د شي نه خارج یو بشي حملېږي دغه عوارض چې په دوه قسمه ذاتیه او غریبه ذاتیه په درې قسمه او غریبه په درې قسمه عوارض ذاتیه او کې اول نمبر هغه عارض دی چې معروض تعارض کیږي بغیر د واسطې نه هغه عارض دی چې خپل معروض ته
عارض کیږي بغیر د واسطې نه. لکه مثال به وي تعجب دا عارض کیږي انسان ته بغیر د واسطې نه. انسان تعجب کوي کړه نو څه واسطه پکې نه شریک انسان چې یو ناشنا شوی ني تعجب کوي تعجب انسان ته عارض شي. نو تعجب د یو خارجي شی د انسان ته عارض کیږي. دې ته څه ویل کیږي عوارض ذاتیه دې ته وایي. ولې ته وایي ځکه ذات ته عارض کیږي. نو دویم نمبر عوارض ذاتیه کې که یو عارض عارض کیږي خپل عارض وي خیر دی څه وران نه دی ښه. یو عرض عارض کیږي خپل معروض ته په واسطې د جزء معروض. یو عرض واسطې د جزء معروض. لکه مثال په تور حرکت چره د عارض کیږي انسان ته په واسطې د حیوان سره. حیوان چره کنه حیوان دا خو د انسان جز دی. انسان دوا اجزا دي حیواني ناطق. عرض عارض کیږي معروض خپل ته په واسطې د جزء معروض. دې ته موارض ذاتیه وایي. دې ته ولې وایي چې وایي دې ته ځکه عارض ذاتیه وایي چې دلته عرض چې دی دا جزء معروض د ذات جز ته عارض کیږي او جز د ذات چې هم ذات کې داخلي نو نشي او شی جز ته عارض وي هغه کل تم څه وي بس ذاتي شو ذات ته عارض شو. دریم هغه عرض چې عارض کیږي خپل معروض ته په واسطې د امر مساوي د معروض. د معروض سره یو مساوي شی وي د هغې په واسطه باندې معروض ته یو شی عارض کیږي. لکه مثال په طور باندې ضحک چې دی که نه ضحک دا انسان ته عارض کیږي. ضحک د امر خارج دی انسان ته عارض کیږي په واسطې د متعجب سره. انسان اول تعجب کوي هغې نه پس بیا څه کي خاندي. یو شی چې ناشنا ویني تعجب وکړي بیا پسې خاندي. نو ضحک یو عرض دی عارض کیږي انسان ته په واسطې د تعجب سره ورسېدلی وي. او تعجب متعجب کېدل د انسان دپاره امر مساوي دی. هر متعجب انسان وي او هر انسان متعجب وي. دې ته هم عوارض ذاتیه ویلی کېږي. دې ته ولې عوارض ذاتیه وایي؟ دریم ته وایي چې کوم شی چې عارض وي مساوي ته او مساوي د خپل عارض وي دغه شي ته معروض ته. دغه عرض چې دی عارض شلو چاته مساوي ته او مساوي د خپل عارض دی معروض ته. او قانون دا دی المستند الى مستند الى الشيء مستند الى ذلك الشيء. کوم شی چې چاته عارض وي عارض وي با ته او با عارض وي جا ته نو دغه چاته وي هم جا ته وي که نه نو نه رسېږي. بهرحال څوک چې په واسطې د امر مساوي باندې عارض کیږي نو هغه ته ذاتي ځکه وایي چې هغه امر مساوي چې دی د خپله بې ذاتي ته معروض وي. دا څو شو؟ درې شو. یو عرض عارض وي معروض ته بغیر د واسطې نه. یو عرض عارض وي معروض ته په واسطې د جزء معروض. یو عرض عارض وي معروض ته په واسطې د امر مساوي د معروض. دا درې واړه عوارض ذاتیه دي هم د دې نه بحث کیږي. ښه به عوارض غریبه یو عرض عارض کیږي معروض ته په واسطې د امر عام د معروض. معروض نه عام شي د هغې په واسطې ورته عارض کیږي. لکه حرکت عارض کیږي ابیض ته. حرکت عارض کیږي چاته؟ په واسطې د جسم سره. جسم خو د ابیض نه عام دی. ابیض جسم غیر جسم دواړه کېدلی شي. ویمه جسم ابیض او غیر ابیض دواړه کېدلی شي. جسم یادومه جسم عام دی. نو حرکت عارض کیږي چاته؟ ابیض ته په واسطې د امر عام د ابیض چې هغه جسم دی. دویم چې عرض عارض کیږي معروض ته په واسطې د امر اخص د معروض. لکه مثال په طور حرکت چې دی ضحک چې دی ضحک د عارض کیږي حیوان ته په واسطې د انسان سره یا په واسطې د متعجب او انسان یاد کوي خبره ختمه. انسان اخص دی حیوان نه پوهېږئ په دې. او دریم نمبر چې عرض عارض کیږي معروض ته په واسطې د امر مباین د معروض. لکه اوبه چې څوک په اور کېږي که نه اوبه خوټ کېږي دا خوټ کېدل اوبو ته عارض کېږي.
خواسطی د اوبو د مباین سره چې هغه څوک دی اور دی نه رسیږي پی ندام دری شو عرض عارض کیږي معروض ته په واسطه د امر عام د معروض عرض عارض کیږي معروض ته په واسطه د امر اخص ته معروض عرض عارض کیږي معروض ته په واسطه د امر مباین د معروض وجه حصر وي بس به نور آسان دی عرض به خالی نوي یا به ذات عارض کیږي یا به واسطه د جز سره عارض کیږي یا به په امر خارج سره وي کبه ذات وی دا اول قسم د عوارض ذاتیهونه دي او که په جز سره وی دا دویم قسم د عوارض ذاتیهونه دي او که په امر خارج سره وی نو خالی بنوي یا به مساوي سره وی دام د ذاتیه او دریم قسم دی خیالم دی یا به په عام سره وی یا به په اخص سره وی یا به په مباین سره وی دا درې وړه د غریبه ودی راځي وسو ګوري متن کتاب کې شرح کې سوئی والعرض الذاتی عرض ذاتی چې دی ما دا هغه شی دی یعرض للشیء چې عارض کیږي شی ته یعرضو په معنا د یحملو سره دی ښه یحملو مطلب ما یعرض للشیء چې حمل کیږي په شی باندې اما اولا وبالذات دا صرف دو ذکر کړي په شپږو کې یا به اولا او بالذات عارض کیږي لکه تعجب چې لاحق دی چاته انسان تا من حيث انه انسان دي ست نجدا انسان دغه تعجب راځي و اما بواسطه امر مساوين یا بد عارض عارض کیږي حملیږي با معروض باندې په واسطه د امر مساوي سره لذلك الشيء دغه شی به امر مساوي وي لکه زحق چې الذي يعرض چې دا عارض کیږي او حملیږي حقیقتا بحقیقت کې للمتعجب تا ثم ينسب عروضه بيد عروض منسوب کیږي الى الانسان بالعرض بارس سرا والمجاز ومجازا خا ففهم خي و پیجانا دا صرف دو ذکر کړي ففهم کې دې اشاره ده چې د تعجب مثال ور کړی دی او زحق مثال ور کړی دی حالانکه زحق دا په انسان په زیات معنی نه حملېږي یا تعجب په زیات نه حملېږي زید زحق نشوي لکه به خو حمل د سر به وسب راځي په ذات باندې همدغه شان زید تعجب نشوي انسان تعجب نشوي بلکې څه به متعجب ضاحك به خیالم دې کنه نو فهم کې دا تساهل ته اشاره کړي چې تعجب یا ضحك مثال نو بکار متعجب یا ضاحك ویل بکارو قول المعلوم التصوري لکبر وګورئ موږ انتهي اسانه شول نور د قلق زي خبره بدله و من موضوع یاد کړی و د منطق موضوع معلومات تصوریه دي معلومات تصدیقی دي خور سره دا ټکی مو ویلو معلومات تصوریه مجهول تصوری ته بده رسي هله موضوع ده معلومات تصدیقیه مجهول تصدیقی ته بده رسي هله موضوع د منطق ده نو که شری معلومات تصوریه نو به موضوع نه ده معلومات تصوریه وو مجهول ته نه رسولي بهم نه ده معلومات تصدیقیه نو بهم موضوع د منطق نه ده معلومات تصدیقیه وو مجهول تصدیقی ته نه رسولي بهم موضوع نه ده اسانه ده تو ګورئ المعلوم قوله المعلوم التصوري اعلم بويشا ان موضوع المنطقي موضوع المنطق شدا هو المعرف والحجه وليس موضوع المنطق دو شيء دي معرف دغه ته ویل کېږي معلومات تصوریه او معرف هم وتوي د موضوع د منطق بل حجت دی حجت معنی معلومات تصدیقیه اما المعرف اور چې معرف د تعریف وکا فهو عبارة عن المعلوم التصوري دا معرب چې دا عبارت د معلومات تصوریونه خدا ټکی ور سره وایا لكن لا مطلقا نه مطلق معلومات تصوریه نه بل من حيث انه يوصل الى مجهول تصوري بلکې دې سیادت نجدا به سړی رسي مجهول تصوري تا مثال به سی لکه حیوان ناطق دا وس معلومات تصوریه دي دا به تا مجهول تصوري ته رسي چې هغه څوک دی انسان دی په حیوان ناطق سره بتا ته انسان معلومیږي نو دا معرف هم شو معلومات تصوریه هم شو چې کوم موصل الى تصور الانسان تا واما المعلوم التصوري والشاغ معلوم التصوري دي الذي لا يوصل الى مجهول تصوري دا خبره مې کړې و چې سړی نرسي مجهول تصوري ته فلا يسمى معرفا
دا نه مسما کیږي په معرب باندې دې ته معرف ویل کیږي هم نه او ور سره تی منطقین باسم نه کوي والمنطقي لا يبحث عنه منطقي بحث نه کوي د دینه کل امور الجزئيه مثال را ته وخایه کنه وي امور جزئيه دي امور جزئيه دا جزئیات چې دي کنه جزئیات د دینه منطق کې بحث نه کیږي تبر کم جزئی نه بحث کې دویم دا جزئیات موضوع د منطق چې یعنی د چانه چې منطق بحث کې خواغه شی دی چې هغه مجهول ته رسي سره رسي نزيد پیجندلو سره ته بکر ته نه رسي او د بکر پیجندلو سره ته امر ته نه رسي موږ ویلي جزئیات چې دي نکاسب دي او نه مکتسب دي اوري کل امور الجزئيه لك امور جزئيه المعلومه چې کوم معلوم دي من زید لك زید معلوم دي امر معلوم دي واما الحجه ورچ حجت دي هغه ده کنه نو دویم د موضوع دویم جز څوک حجت مراد معلومات تصدیقیه هغه مطلقاً نه دي فهي عباره دا حجت عبارت دي عن المعلوم التصدیقینا لكن لا مطلقا لیکن مطلق نه دي ايضا څنګه چې هغه مخکې مطلق نه او دا سیدا مطلق نه دي بل من حيث انه يوصل الى مطلوب تصدیقي بلکې لدی سیت نه چې دا برسي سره مطلوب تصدیقی تا یعنی مجهول تصدیقی تا كقولنا العالم متغير ده مشهور مثال ټول ته یاد دي ځکه ما خلاصه کوونه ویلو عالم متغیر دی دا معلومات تصدیقیه ونه دي او كل متغیر حادث هر متغیر شي حادث في ختميږي دا موږ ته معلومه ده دا معلومات تصدیقیه ونه دي نو دا به تاسو ورسي مجهول تصدیقی تا چې عالم حادث دی تا الموصل دا رسون کې الى تصدیق مجهول تا معلومات مجهولات تصدیقیه ہوتا هغه دا به قولنا العالم دا رسیتا تصدیق قول تبدی قول باندې چې العالم حادث اوس راځه او اما ما لا یوصل هر چا مجهول معلومه تصدیقی دی چې هغه سړی مجهول تصدیقی ته نه رسي هغه نه منطقین باس نه کوي که قولنا النار حاره اور ګرم دی دا تایید ستم درسي مجهول تصدیقی ته دي نه رسي سره د دینه ټول دنیا ته معلومه ده اور ګرم دي نو معلومات تصدیقیه ونه دي خو مجهول تصدیقی ته دي نه رسي نو منطقي انتباس هم نه کوي مثلا داسې مثال می ویلو وي فليس بحجه دا حجت نه ده هذا منطق موضوع نه ده والمنطقي لا ينظر فيه دي کې سره نظر نه کوي بل يبحث بل منطقي بحث کوي عن المعرف د معرفنا والحجة او د حجتنا خو ورسره ورزا من حيث انه ما كيف ينبغي د دې حیثیت نه چې دا دواړه با څنګه به مناسب او يترتب چې دا دواړه مرتب شي یعنی صغرا او کبرا کې خودل شي په تصدیق معلومات تصدیقیه او کې او جنس او فصل کې خودل شي په معلومات تصوریه کې دا به څنګه مرتب شي حتا يوصل الى المجهول چې به دا دواړه سړی ورسي چاته مجهول تا آسان نه وڅ دا ورپسې اخري خبره ده بس مقدمه به ختم شي انتهي لانداجي سم دا راته وایي د معرب ته معرف ولي وي او د حجت ولي بس فقط دو خبري نو بر وګورئ معرب معنی د تعریف کون کې خودون کې نو معرب ته معرب ځکه وي چې تا ته مجهولات تصوریه خی کنه نو خبره ختم معرف ته معرف ولی وای ځکه معرف معنی دا تعریف کون کې خودون کې ندام تا تعریف کوي او تا تخای مجهول تصوری حیوانات درته انسان خای ځکه ورته معرف وای بس پوي شو هجی حجت ته حجت ولی وای حجت ویل کېږي غلبې ته حجت چاته وای غلبې ته او کله چې وسله صاحب حجت شي کنه غالب کیږي په خپل مقابل باندې کله چې وسله خپل خصم او مقابل باندې غالب کیږي نو دا حجت چې دی کنه دا سبب د غلبې دی او دا غلبې مسبب دی ونه رسیدلې حجت سره سره غالب کیږي نو دا حجت سبب او غلبه مسبب نو مسبب نو می رواخستلو غلبه هغه سبب لنوم کې خودلو سبب ما حجت معنا غلبه ده نو غلبه خو اصل کې مسبب دی
نو مسبب نوم یې راواخیستلو چاله کې ښودلو دې ته ویلی کېږي تسمیة السبب باسم المسبب. ما بخل پوه شوي به بس ورته وګورئ به قوله معرفا لأنه يعرف ځکه دا تعریف کوي او یبینو او بیان کوي المجهول التصوریه د مجهول تصوری بیان کوي. قوله حجتن دا چې ویلو حجت ته حجت ولې وی لأنها دا حجت چې تسیر سببا دا ګرځي سبب للغلبة د غلبې د پار علی الخصم په مقابل او خصم باندې. والحجة في اللغة الغلبة حجت په لغت کې غلبې ته وی. فهذا من قبيل تسمیة السبب دا د قبیلې د